نن تاسو چې منظور پښتين افغانستان ته دلاړ شي او هغه د را ایجنټ ته په عمران خان باندې هم تاسو الزامونه لګولې دي، خو څه ثبوت نشته درسره. که منظور پښتين هم تاسو مطلب الزام ولګو، څه ثبوت شته؟ ما سره د هر څه چې زه کومه خبره کوم زه بغیر ثبوت نه کوم. زه چې کومه خبره کوم هغه یو سالډ ریزن سره زه خبره کوم. او دې وخت منظور پښتين چې کوم دی، عمران خان خبره خو پرې دی، خپله خبره ده. منظور پښتين چې کوم دی هغه چې کوم دا اوس خبره کوي، دې وخت په پاټا کې خو ظاهره چې یو جنګ لګیا دی او په دې کې د پاکستان مخالف انټيليجنس ایجنسي خپل کردار ادا کوي لګیا دی. را په کې ډېر زیات اکټیو دی، د افغانستان انټيليجنس ایجنسي په کې ډېر اکټیو ده او هغه همیشه نه د نارواله ده چې پاکستان او د پاټا او د پښتون علاقې او د افغانستان پښتون علاقې چې کلیوزې شي. دا ور محمود اچکزی د ذمہواری ادا کوله. نن سبا منظور پښتين دغه ایجنډا اخیستې ده او ما ته خو ډېر خلکو دا خبره کړې ده چې موږ ته خو چونکې ما خو رابطې دي د خلکو سره هغې دا ویلي چې منظور پښتين د را سره ملاقاتونه هم شوي دي او را ملاقاتونه نه بعد دا ایجنډا اخیستې ده. مسلې چې دي هغه په پاټا کې شته دي او چې چېرته جنګ وي هلته مسلې ضرور وي. او پاکستان ته چې کومې خطرې دي دې وخت د مختلف انټيليجنس ایجنسو طرف نه هغه کې پاکستان فوج هلته موجودګي هم ضروري ده. خو ما ته تکلیف احساس شته په چیک پوسټونه کم تکلیف وي، هغې خو زه ډېره غټه مخالفه یم. فاټا کې چې نه کوم بعض اوقات شیلینګ چې کوم شي باقي سیویلینز مړه شي، هغې سره موږ هم اختلاف لرو، موږ هم په دې باندې زیات احتجاج کوو، موږ هر ځای کې د اواز اوچت کړی دی. خو خبره دا ده چې ته کله دا خبره کوې چې پاکستان پرېږده او افغانستان ته لاړ شه، نو دا خبرې کې دا د را ایجنډا ده د پاکستان. نن په پاکستان کې آرمي چې کومه ده هغه سړکونه هم جوړوي لګیا دي، کالجونه هم جوړوي لګیا دي، هلته کرکټ میچ هم ویې کړلو. او نن لکه دوی اصل خپل حقوق غواړي. دوی چې کوم حقوق غواړي، چې کوم خلک اغوا شوي دي هغه په عدالتونو کې پیش کول، چې څوک چې چا میسنګ پرسن چې کوم دي هغه عدالتونو کې پیش کول د ما ډیمانډ هم دی، د ټولو ډیمانډ دی. خو خبره دا ده چې په دې کې چې کوم نن پاکستان کې خبره لګیا ده چې فاټا ته به بېله صوبې حیثیت ورکول دي یا فاټا ځم کول دي په خیبر پښتونخوا کې. نن خو پاکستان کې موږ په دې باندې موومنټ کوو لګیا یو. بل منظور پښتين د نقیب الله محسود په خبرې باندې دا خبره شروع کړې ده. نقیب الله محسود چې کوم قتل شوی دی په هغه باندې ټول پاکستاني قوم چې کوم دی د راو انوار خلاف ولاړ دی. راو انوار پټ شوی هم و، ګرفتار یې هم کړی، چیف جسټس په دې باندې اکشن واخیستلو او چې څوک وي کم پښتون وي چې څه د سره ظلم کېږي په هغې ټول پښتانه وزیر آیا موږ ټول پښتانه د هغه مخالف یو، موږ خپل حق غواړو پاکستان کې. خو دا چې کومه ایجنډا ده چې دا وایي چې افغانستان ته به لاړ شو، نو افغانستان پښتانه په کوم آزاد کې دي موږ ته پته شته چې هلته کوم قسمه ذلت زندګي تېروي. دوی خپل خلک چې دي ټولې پیسې وخوړلې او دوی د روټۍ هم درک نه لګي د افغانستان د پښتنو. نو دا کومه خبره کوي؟ لکه چې کوم ځوانان د ده سره راپاڅېدلي دي په انتها زیاتې په ټوله کې پکې بلوچستان فاټا ټوله د ده سره راپاڅېدلې ده. په هر تاریخي جلسه هم د پېښور کې یو تاریخي جلسه به وي. په دې اړه ستاسو څه نظر دی؟ ګورئ، پښتانه چې کوم دي خپل حقوق غواړي، خو دا چې کومه ایجنډا ده منظور پښتين چې کومه ایجنډا ده هغه ایجنډا د را ایجنډا ده. دا وایي چې افغانستان ډېر ښه ملک دی، پښتانه د افغانستان ته لاړ شي. او زه به دا ورله وایم چې افغانستان او د پاکستان پښتانه په ثقافت کې او په ژبې کې او په روایات کې ډېر فرق دی. دوی دا وایي چې زموږ د 15 مطالبات چې کومې دي دا ومنل شي. موږ نه د را سره میلاو یو، نه میلاویږو، نه د افغانستان ته ځو، موږ محب وطن شهري یو د پاکستان. او دوی چې کومې 15 مطالبات یې چې دا د په فوري توګه ومنل شي، دا د موږ حق دی. دا کومې چې مطالبات دی پښتني حقوق خبره ده، دا حقوق خو زه هم غواړم، موږ ټول پښتانه غواړو. موږ په اسمبلۍ کې هم اواز وکړو، موږ په سړکونو باندې هم خبره کړې ده. زه په FCR کې خپله نیولې شوې یم، زه ګرفتاره شوې یم په جمرود کې په خیبر ایجنسۍ کې چې ما احتجاج کړی. خو داسې دا شیونه چې دي دا موږ هم بدلولو لپاره موږ لګیا یو او موږ په دې که په چیک پوسټونو باندې د ښځې تلاشي وي، که هغه د شرینګ کې د سیویلینز مرګونه وي چې غلطۍ سره ولګي، که هغه چې کوم د میسنګ پرسنز خبره ده، دا ټول چې په عدالتونو کې پیش شي دا ټول ډیمانډونه د ما هم دي، د ټولې پښتانه دي. هر تاریخ جلسې په اړه څه نظر دی پېښور کې؟ ګورئ، زه دا وایم چې د کوم سړی چې دا وایي چې دا منظور پښتون چې کوم دا خبره کوي چې مطلب افغانستان ډېر ښه ملک دی او افغانستان بار بار خبره کوي، ما خو دا ډیمغه دی چې دا جلسې به موږ خپل هم کوو. ته خو تر اوسه پورې د افغانستان خبره نه ده کړې، دا صرف حقوق غواړي. موږ دا خبره کوو که نه. پاکستان کې خلکو پښتنو الریډي ډېر زیات تکلیف تېر کړی دی. دا نوې سلسله اوس شروع کوي د تکلیفونو، دا نوې یوه سلسله ده شروع کړې ده. اوس په پاکستان کې کرکټ کالجونه هم جوړېږي لګیا دي. پاکستان آرمي قبایلیانو دپاره کرکټ کالجز هم جوړ کړل، کرکټ ټورنمنټ یې هم ورله کړل، سړکونه ورله جوړوي.